بیګا ماښام د منګورې ښار د تاڼې مخې ته په لاره تېرېدم نو د منګورې ښار په حفاظت ماموره سپایانو ناکه لګولې وه او په هغه ناکه کې په ما باندې د څه خبرې شک راغی نو زما تلاشي اغستل شروع کړل نو هر څه ولټېدل زما په جیب کې یو معمولي غونټه کې چټۍ وه یو وړوکې غونټه کې چټۍ وه او په هغه چټۍ نو هغه چټۍ را منجوړیا شوې وه او په جیب کې ما یې ښودې وه چېرته په غلطۍ نو اسپایي د هغه چټۍ هم تلاشي اغستل شروع کړل او هغه یې ټوله کوله وکړه او چې وایي کته چې پکې هېڅ نشته نو واپس یې زما په جیب کې کېښوده خو دا د هغه د امن او امان د برقراره ساتلو دپاره د هغه یو کوشش و ویې کو او په کار هم دا ده چې په چا شک راشي نو د هغه د هم دغه شان تلاشي واخیستی شي خو زه یو تپوس کوم چې د سوات د خلکو د تباهۍ دپاره دا ساز و سامان د کم طرفه راغی چې اوس په د سوات د خلکو خلاف استعمالیږي او دلته کې به د وینې یو نوی سیلاب راځي د سوات باچا ته پته ده خو خاموشه دی چې د سوات مستقبل به صحیح د سوات په حفاظت ماموره مشر ته علم دی چې په مستقبل کې به دلته څه کېږي خو خاموشه دي او د هغو دا سوالیه خاموشي چې ده دا د تباهۍ یو نوی سبب دی څوک دا نه وایي که دوی خاموشه نه وی نو دوی به د یو ډېرو سوالونو جوابونه ورکړي د سوات د ولس ته به د سوات د خلکو ته به د یو ډېرو سوالونو جوابونه ورکړي خو افسوس چې دا خلک خاموشه دی او موږ وینو مخامخ وینو چې د سوات مستقبل څه دی یو نوی ماحول جوړیږي او یو نوی شرم په سر کېږي د دې علاقې سیاسي واکداره خلک چې دی هغه چپ دی او زمونږ ذموار به هم دغه انتظامی خلک وي که هغه سیاسي دی او که هغه حکومتي دی